السلام علیکم ملګرو څنګه ښه دي زه تاسو د ابشر کولاویدو طریقه ښیم چې تاسو چې کله ام او آی ته لاړ شئ او هلته تاسو فنګر ولګوئ تاسو راشئ خپل ځای ته او تاسو خپل چې ابشر کولاوی نه طریقه تاسو ته زه ښیم تاسو به شو کې ابشر ته به لاړ شئ چې ابشر ته لاړئ ابشر ډاټ ایس چې تاسو کله ډاټ ایس ووهو نو بیا به صحیح په دې کې یو انډیویجوال دی افراد یو بزنس دی څوک د بزنس لپاره کولاوي او د موږ خو عام خلک لیبر چې کوي هغه لپاره افراد چې هغه څه تاسو به څوک افراد ابشر به وهئ تاسو دلته ووهو یو منټ خان جی تاسو له موږ سره څوک دا پیج رالو چې تاسو کله ته داسې پیج رالو نو تاسو دلته څه غواړي اقامې نمبر غواړي څه غواړي اقامې نمبر نو تاسو به اقامې خپل نمبر ولیکئ زه خپل اقامې نمبر لیکم ما خپل اقامې نمبر ولیکو لاندې چې لاندې تاسو ته په میسج کې پاسورډ راغلی وي تاسو ته به صحیح په میسج کې پاسورډ راغلی هغه به تاسو څه وکئ هغه به تاسو سره په کوم ځای کې تاسو ته به چې کوم ام او آی نه میسج راغلی په هغې کې تاسو ته د 500 کوډ راغلی زموږ سره دا ریګور خط ته میسج ته ځم او تاسو ته یې ښیم دا دی جی په دې کې زموږ سره دا یعنې فی کیو 4TX دی اوس ماته رالیږلی دی تاسو به څه وکئ بره به د اقامې نمبر ولیکئ او لاندې به څه ولیکئ پاسورډ به ولیکئ صحیح شو زه اوس دغه پاسورډ لیکم پی کیو 4TX دا ما ولیکو دلته به زه څه وکړم لاندې به پاسورډ دا نمبر به ولیکم 6516 به ولیکم 6516 دا مو کله ولیکو دا به تسجیل به کړم تسجیل و تاسو خیر دی په انګلیش کې هم راړولی شئ اوس دی ما ته ووایي چې تاسو دې زما دا خپل نمبر دی 38 دی ته ما تاسو یو کوډ ولیکو هغه کوډ پکې څوک ولیکه تاسو به څه وکئ هغه کوډ به راواړوئ هغه کوډ دا دی موږ ته رالو زه تاسو زه ښیم جی ما ته کوډ راغلو کوډ زموږ سره رالو 2193 دا زما موبایل نمبر ته رالو هغې نمبر ته راغلو چې کم تاسو هلته لیکلی وي دا موږ سره دی 2193 دخول به ووهئ چې کله تاسو دخول ووهو جی اوس زموږ سره داسې راغلو تاسو به څه وکئ انګلیش ته یې واړوئ چې انګلیش کې تاسو په اسانه باندې پوه شئ دلته تاسو یوزر آی ډي تاسو به دلته څه ولیکئ خپل نوم به ولیکئ زما اوس خپل نوم دی عباس خان دی ټیک شو خو زه چې عباس خان لیکم په دې کې به زه سپیس نه لیکم ټیک شو ABBASKHAN خان د والد صاحب نوم لیکم SHAR او AKBARKHAN په دې کې ما سپیس ونه لیکو ټیک شو تاسو پاسورډ ولیکئ تاسو د خوښې پاسورډ چې سي هغه به تاسو ولیکئ به د خوښې پاسورډ تاسو مثال به زه لیکم ABCD ما ولیکو 1 2 3 4 بیا به لاندې څه ولیکم ABCD 1 2 3 4 داسې تاسو کله ولیکو لاندې به تاسو ایمیل ولیکئ زه اوس خپل ایمیل لیکم ABBAS خان کم ایمیل تاسو دلته بر ولیکو هلته به څه وکړئ لاندې به م ولیکئ اوس دا ما څه وکړو ومې لیکو ټیک شو لاندې به موبایل نمبر وي موبایل نمبر هغې چې تاسو کوم ورکړي وي زه خپل نمبر لیکم ما خپل نمبر ولیکو ته کله تاسو به اوکې ووهئ چې اوکې تاسو کله ووهو نو تاسو به څه وکړئ مخکې به لاړ شئ چې مخکې اوس تاسو اکټیویشن کوډ به اوس تاسو به دلته څه ولیکئ خپل اقامې نمبر به ولیکئ اوس اکټیویشن کوډ به تاسو څه لیکئ اکټیویشن کوډ به تاسو څه وکئ دلته به لاړ شئ اکټیویشن کوډ
اکټیویشن کوډ تاسو ته ماته په میسج کې راولېږو په میسج کې څه راولېږو په میسج کې ماته راغلو 2193 دا ماته کوډ رالو زه په اکټیویشن کوډ کې څه کوم 2 اورګه مانه خو ير شو یو منټ سوري ماته راغلو 9645 تاسو به اوکې ووهئ زما آی ډي جوړه شوله صحیح شو اوس که زه ځم لاګین کوم نو زه به څه چلو کومه زه به لاړ شم ابشر ته به لاړ شم ابشر ته زه لاړم نو زه به څه چل کومه انډیویجل ووهم دا مې ووهو شین کم رنګ چې دی دلته به شین رنګ مه ووهو دلته به زما نکامې نمبر غواړي او لاندې به پاسورډ به څه راځي موږ څه ورکړو ABCD 1 2 3 4 موږ دا ورکړی دلته به لاندې راشي 88 20 به ولیکئ چې ولیکو بیا به څه وکړئ دخول به شي چې دخول راغلو اوس بیا ماته کوډ راغلو چې کوډ راغلو نو تاسو به څه چل ولیکئ دلته اوس ماته کوډ راغلی دی 7671 دلته به لاګین ووهئ چې کله لاګین تاسو ووهو نو زما ابشر کولاو شو د انګلیش کاړو ما د مانه څه تپوسونه کوي اوس ماته یو هیو دا پرېږده ښه دا به موږ څه چل کړو دا تا ته وایي چې ستا وزن څونه دی او هغه څونه دی نو موږ به څه چل کړو یو هیو ناوګیس هیو بین please list input field before you have been diagnosed with no you have diagnosed no you have diagnosed high blood no do you smoke no do you asthma no تاسو به څوک خپل وزن به مثال په تو زما 61 دی ما 61 ولیکو سنټي بس خپل ورچوي ځاسي زه خپل ور کوم 69 اوکې چې دا چې وکړو نو بیا به ریجن سره موږ یو الحمدلله ښه په کم ځای کې پاتې کېږئ زه اوس په څه وکړم په ریاض کې پاتې زه به څه وکړم ریاض به ولیکم بیا چې ته بیا په کم ځای کې ریاض کې پاتې کېږئ بیا به سبمیټ ووهئ چې سبمیټ مو ووهو اوکې اوس ما ته وایي چې ستا بیک ټو هوم زما اکاونټ جوړ شو اوس که زه خپل باره کې ځان معلومات کول غواړم نو مای سروس به ووهئ اوس ما ته وایي که نه تو خپل پاسپورټ چیک کوه چې ختم شوی دی او که نه تو پاسپورټ وهه که ته وایي چې نه زه ټریفک ما پسې مخالفه شته نو اوس زه خپل ټریفک وهم چې مخالفه شته که نه نو دا څه وکړو تاسو بیا څه کوئ چې خپلې پیسې چیک ما پسې پیسې دا به ډسپیوټ ټریفک وایلیشن مو ووهئ یا به رینیو ووهئ اسانه طریقه ده صحیح ده اوکې بای بای که تاسو زموږ دا ویډیو خوښ کړي تاسو ثواب پیج لایک کړئ السلام علیکم